السلام علیکم. د پېښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید صاحب یو ډیره بهترینه بله فیصله وکړه او هغه فیصله په پېښور کې د سودخورو خلاف یو ډیر منظم کریک ډاون دی. دلچسپه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب کله خط جاری کې د خپل دفتر نه متعلقه ټول پولیس اهلکارو ته افسرانو ته او تاړیدارانو ته نو پاغې کې ډېر په اسان او شایسته اردو کې چې دی نو ضروري دا ګڼلې وه چې ورسره خبره کړې وه چې سود په اسلام کې څومره لوی جرم دی، څومره لوی ګناه ده او ولې او څنګه حرام دی. او بیا ورسره یو خو د دین حوالې ورکړې وې او بل بیا چې د هغې کوم سماجي اثرات وي نو هغه ورسره هم په هغه خط کې لیکلي وو. یعنی عموما سرکاري خط و ډاکټر صاحب دا کولی شي چې یو ساده خط یې جاري کړو، په هغې کې محتاط عملیې ته آرډر کړو چې کریک ډاون دی په سودخورو باندې او د هغې ډیټا د هغې لیسټونه هغه تیار کړو. دا هدایت دی، خو نه هغه دا ضروري وګڼله چې د دې مذهبي او معاشرتي او اخلاقي توجیه چې دی یا وضاحت چې دی هغه هم خپلو خلکو ته خپل ماتحت عملیې ته ورکړي. زما دا خیال دی چې دا یو ډېر ښه اقدام و. یو خو دا دی چې یو حکم د افسر د طرف نه نازل شو نو خامخا به یې ټول مني. خو ډاکټر صاحب زما په خیال دا غوښتله چې څه ته هغه انګریزۍ کې موږ وایو چې with heart and soul چې ماتحت عمله په دې کنوینس شو د هغې په ذهن کې دا خبره یو ځل بیا کوزه شي او څنګه چې په طور مسلمان او پښتنو د دې ملک د اوسېدونکو موږ دغه تعلیمات چې دي نو دا ورکوټوالي نه اورېدلي دي، خو په یو ذموار پوزیشن راغلي خلکو ته ډاکټر صاحب دغه وضاحت د دې دپاره ضروري ګڼلی دی چې دا کریک ډاون دا سرکاري ډیوټۍ نه زیات چې دی نو یو سماجي، اخلاقي او مذهبي فریضه وګڼي. زبردست فیصله ده او زبردست خط دی. په پېښور کې په هره کوڅه کې په هر محلت کې سودخواري دي. د دې سودخورو دغه پیسې بنیادي طور هم څه په حلالو لارو نه دي راغلي. که دغه د حلالو ګټه وه نو دوی به حرامو ته نه تلو، خو په دې کې ډېر سودخواره داسې دي چې هغه عمرې هم کوي، هغه هر کال حج ته هم ځي، هغې په مدرسه په جومات کې چندې هم ورکوي، د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او په دې تندي باندې د منځونو هغه نښې جوړې دي او په دې کې ډېر بزرګان دي د شپېتو اویا کالو پورې مورونه دي، سپینې ږیرې دي. خو د هغې باوجود دا د خدای داسې په حقه راخته دي او داسې ازاري خلک دي چې دوی د هغې باوجود هم سود کوي. نو د حرامو چې کوم هغه څه راټول شوي دي نو دلته د ځان د اطمینان دپاره ځکه چې الله پاک له خو دوکه نشي ورکولی، خو هغه خپل جرمونه یې دونه ډېر دي چې د ځان د اطمینان دپاره به هغه مذهبي مشقت چې دی نو کوي. نو دغه د هغې یو کلچر دی، په حرامو راغلي دي او لګیا دي. خپې به په قبر کې ځوړند دي، په دې سوچ نه کوي چې دغه قبر ته ځو، دغه جواب به هم ورکوو، د چا لی کوو، ولې کوو. او بیا داسې دي چې اکثر سودخواره دا یوه عامه خبره ده چې هغه چاله پیسې ورکوي نو قصاب نه غوښه راوړي نو یو پوټۍ یو تیکه چې ده اومه راوالي او داسې ونیسي او تیلې ورته ووایي او ویې سوځوي او ورته وایي چې ګوره ښه راته پته ده چې دا غوښې به مې دغه شانتې په دوزخ کې په اور سوځي، خو پیسې مې خوښې دي نو چې خپلې غوښې پرې سوځوم نو تا به پرېږده. ضرورتمند خلک وي ځکه چې دلته روزګارونه نشته، زموږ بینکینګ نظام داسې دی، څوک قرض پور چا سره نه کوي، امداد نه کوي، لار نه کوي. بعض اوقات خلک مجبور شي او په مجبورۍ کې هغې لاړ شي. اول خو زموږ سوسایټي او زموږ حکومت او ریاست او داسې نظام پکار و چې په هغې کې څوک د دې حده پورې مجبورېدل نه چې هغې سود ته غاړه ایښوده. بیا دا سودخواره موجود دي او هغې چې دی نو سود ورکړي او بیا دغه خلک چې دي نو په دښمنو واوړي، لیوني شي، کور کلي پرېږدي، خودکشۍ وکړي، هر قسمه بېعزتۍ بیا دا سودخواره د دې کوي، هر قسمه ظلم کوي، هر قسمه دباو او اکثر خلکو د دې نه خودکشۍ کړې دي، کورونه روان شوي دي. نو څوک چې یو ځل سود واخلي نو که هغه لږ وي او که هغه ډېر وي، که معمولي وي
خو هغه بیا تر د مرګه د هغې نه خلاصېږي. زموږ معاشره هم داسې نه چې په دې کې دا ایمان چا کې نشته چې هغه غلط ته غلط ووایي او د غلطو خلکو سره څوک سماجي تعلق نه ختموي، سوشل بایکاټ نه کوي، بلکې غلط خلک زیات عزتمند وي، په غم ښادۍ کې مشران وي، په جرګو کې مشران وي. او که چېرې زموږ معاشرې عام خلکو دا یوه فیصله وکړه چې موږ به د غلطو خلکو نه کرکه کوو، نو دا خلک به ظاهره چې بیا ایسولیشن ته ځي او سوشل بایکاټ وي. نو نه زموږ عام خلکو کې دا احساس شته. زموږ مذهبي طبقې یا زموږ جوماتونه مسلې خو کوي، خو هغې که هر څو په نورو مسلو کې چمتو وي او سړک ته هم روځي او ټوپک ته هم لاس کړي او د یو خپل طبیعت جهاد هم کوي، خو د داسې ګناهونو خلاف هم هغې د تبلیغاتو د عاده پورې خو سامدي قدم نه اوچتوي. داسې زموږ قوانین هم د بدقسمتانه هغه شانتې مخکې موجود نه اوس خو بیا هم ډېره بهتري راغلې ده. د مزید بهترۍ ضرورت دی چې څوک به عدالت ته لاړ شي، څوک به پولیس ته لاړ شي. اوس په داسې کې یو کس راغلی دی، یو فرد واحد دی، خو د هغه یو خپل کرکټر دی، ایمانداري ده او هغه دغه شانتې اقدامات کوي. که هغه د اجراګانو خلاف وو، که هغه د ډانس ګولو خلاف وو، که هغه د ډانس پاټو خلاف وو، که هغه د منشیاتو خلاف وو، که هغه د سټریټ کرایم خلاف دي، که هغه د قبضهګیرۍ خلاف دي، که هغه د بتخورۍ خلاف دي، که هغه د بلیک میلینګ دي، د فحاشۍ دي، د ټیک ټاک دي. نو دغه یو ځوان چې دی، دغه یو فرد واحد چې دی، نو په دې مختلفو اړخونو کار شروع کړ او دا زبردست په دې کې زه ستاینه په دې کوم چې پولیس بنیادي طور د دهشتګردۍ دپاره نه دی جوړ. پولیس بنیادي طور د سیاسي جلسو جلوسونو لپاره نه دی جوړ. د پولیس بینهی مقصد د قانون نفاذ او امن او امان دی. معظمو ملکونو کې یا په دې ملک کې پکار داسې دی چې وشي زمونږ ملیټري پیرا ملیټري فورسز چې دي نو دا د دهشتګردۍ خلاف جنګ کوي او په دنیا کې د ریاټس چې ورته وایي یا جلسه جلوس یا مظاهره د دې دپاره علیحده یو پولیس فورس چې دی نو هغه مختص وي او په داسې موقعو هغې راځي څنګه چې زموږ دلته د ټریفک نظام دی یا نور. نو د پولیس اصلي ډیوټي هم دا ده کوم چې په لومړي ځل باندې ډاکټر میا سعید صاحب د پېښور پولیس مشر اخلي. زه د دې وطن د یو اوسېدونکي او د یو اهل نظر اهل قلم په حیثیت د دې ټولو قوانینو او د دې ټولو عملیاتو مرسته کوم او د خپل تعاون چې دی یقینداني ورکوم. اجازه غواړم د الله په امان.